أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال. سورة النور 36 نمبر آیت. پر 36 نمبر آیت کی د هغه هدایت ذکر دی چې کوم هدایت باندې د هغه باس تر شوی دی چې يهدي الله لنوره من يشاء. الله تعالی دغه هدایت دغه نور هدایت کوي چاته چې وغواړي. او موږ ویلو چې دغه نور نه مراد د آسماني شرعي وحي الهي پیغامات دي. نو اوس دې سبق کې وایي چې دغه آسماني هدایت تاسو حاصلوي نه په کوم ځای کې حاصلېږي، چېرته به موجودي؟ فی بیوت، دا به کورونو کې حاصلېږي. او دغه کورونو علامات وروسته را روان دي چې اذن الله ان ترفع. هغه کورونه چې د هغې په باره کې الله تعالی حکم کړی دی چې د هغې عزت دې وشي، تعظیم دې کېږي. ویذکر فیها اسمه، او یاد دي شي په هغې کې نوم د الله تعالی. نو دې نه پته ولګېدله چې د دې نه مراد جماعتونه دي. دغه شان ده کې هر هغه ځایونه چې د الله تعالی نوم پکې یادېږي دیني مدارس دي، عیدګاهونه دي. نو په دې ځایونو کې د الله تعالی هغه هدایت چې کوم الله تعالی د خلکو په زړونو کې ښودلی دی، نو دغه زړه د هدایت د وجې نه وروسته د قرآني تعلیماتو حاصلېدل دا په جماعتونو کې او مدارسو کې کېږي. دا مطلب شو. او دغه تحقیق د امام ابن کثیر رحمه الله دی. امام ابن کثیر رحمه الله وایي چې فی بیوت اذن الله ان ترفع، دا د مخکې چې کوم سبق دی یهدي الله لنوره من یشاء سره تعلق دی. الله تعالی د خپل قرآن هدایت کوي چاته چې وغواړي. په کومو ځایونو کې؟ په داسې کورونو کې چې الله تعالی د هغې تعظیم وینا کړې ده، او هغه کورونه چې په هغې کې د الله تعالی نوم یادېږي. اذن الله اذن په معنا د حکم سره وي، په معنا د اجازه سره راځي. دې ځکه په معنا د حکم سره د جدا د الله تعالی حکم د جماعتونو او د مدارسو تعظیم او احترام بکیږي. بیا د جماعتونو تعظیم په باره کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي د جماعتونو تعظیم دا ده چې په دې کې به الله لعب عباس خبرې او عباس کارونه نه کېږي. کومې خبرې چې دنیا سره تعلق لري جماعت کې به نه کېږي. کم کارونه چې عباس کارونه دي، فایدې نشته، لکه لوبې شولې، نورې قصې شولې، د جماعتونو نه به دا لرې ساتي. او د امام مجاهد او د امام عکرمه رحمه الله رایې دا ده چې د ان ترفع د جماعتونو پورته کول او تعظیم دا دی چې په جماعتونو کې د ګنده څیزونه نه اچولی کېږي. د امام حسن بصري رحمه الله رایې دا ده چې د جماعتونو تعظیم دایم تعظیم دی چې په جماعتونو کې د عباس خبرې نه کېږي. دایم تعظیم دی چې په جماعتونو کې د ګنده څیزونه نه اچولی کېږي. او دا هم تعظیم دی چې جماعتونه د جوړ شي، آباد دي شي. لکه مخکې سورة بقره کې تر شوی دی اذ یرفع ابراهیم القواعد، ابراهیم علیه السلام بنیادونه راوچتول. هلته یرفعو په معنا د جوړولو سره دی، او دا عمومي معنا زیاته راجح او ښه معلومېږي. بیا دا مسله ده چې یاره د جماعتونو تعظیم او په احترام کې څه شي نه داخل دي، کوم شیزونه دې وشي کوم دې ونه شي. نو امام قرطبي رحمه الله په دې کې 15 آداب ذکر کړي د جماعتونو. یو په هغې کې دا چې کله جماعت باندې را داخل شي نو خی ته خپه به راوړاندې کړي، او بیا د جماعت داخلېدلو چې کوم مسنون دعا دغه به ووایي. کله چې داخل شولې نو بیا به وګورئ چې د خلک جماعت کې خلک شته که نشته. که خلک پکې بیخي نه یا په مانځه باندې او داسې څوک نشته سره سلام جواب تعالی درکړي، نو دا بیا به داسې دعا ووایي چې السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین. او که داسې څوک موجود دی چې هغې سلام اخیستلو ته فارغ دی، په مانځه باندې نه دی، نو بیا به مسنون سلام به وکړي. بیا به وګورئ که وخت مکروحه نه و نو 2 رکعته تحیت المسجد به وکړي. دا د جماعت په آدابو کې وي. د دې نه وروسته به عباسه خبرې به نه کړي. دغه شان به جماعت کې به لاړې نه توکي. جماعت کې به تیز آواز نه کړي، چې آواز اوچت آواز باندې به خبرې نه کړي، غږونه نارې به نه وهي. په دې طریقه باندې ګنده څیز به جماعت ته نه راوړي.
کم څه چې په جماعت کې ګنده ته وري دغه به بهر ګزار کړي لرې به یې کړي نو 15 آداب امام قرطبي رحمه الله ذکر کړي دي او په دې ځای کې مفتي محمد شفیع په آداب المساجد په نوم باندې یو مستقله رساله هم لیکلې ده چې د هغې د جماعت آداب او احترام په خپله باندې معلومیږي لیکن دا مسله چې فی بیوت اذن الله ان ترفع د جماعتونو باره کې الله تعالی حکم کړی د جدي تعظیم دی وشي او دغه هدایت د الله تعالی په د جماعتونو کې په مدارسو کې میلاویږي دا مسله د کوم څه کې نه معلومیږي دا یو حدیث مبارک نه معلومیږي کوم چې تفسیر قرطبي ذکر کړی دی تفسیر قرطبي کې د نبی عليه السلام حدیث مبارک دی نبی عليه السلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې کدا زما سره مینه کوي نو زما د پیغمبر می سره مینه وکړي او کدا الله تعالی د پیغمبر سره تاسو مینه واقعي بیا به صحابه کرام سره هم محبت ساتي او ګور صحابه کرام سره چا محبت نو هغه به جماعتونو سره محبت جماعتونه به آباد ساتي دا غینه پته ولګیدل الله تعالی د مینه سره لازمي دا حمد د نبی عليه السلام سره مینه او د نبی عليه السلام د مینه سره لازمي دا صحابه کرام سره به دښمنی نه او صحابه کرام سره چې دښمنی نه جماعتونو سره محبت زیاتی بیا دا حدیث د دې تایید کړي چې د الله تعالی هدایت د جماعتونو کې ملاويږي ويذكر في حسمه او یاد دي چې بدی کې نوم د الله تعالی په دې جماعتونو مدارس کې د الله تعالی نوم یادېږي هغه نو کوم ځای کې د الله تعالی نوم یادېدو هغه ځای کې د الله تعالی هدایت هم ملاويږي او چې کله د جهالت نه ځان بچ کې او علم حاصلول غواړي نو جماعتونو مدارس سره تعلق بنیادی شی شو په دې کې ويذكر في حسمه دا مضمون عام پر خیر الله تعالی نوم پکې یاد شي الله تعالی نوم د اسم یادېږي چې کله د منځ کې نوافل کې ذکر اذکار کې تلاوت کې د قران درس کې قران درس تک وخت دی دغه احادیث درس روان یا دغه درس تک وخت دی دا ټول کې د الله تعالی نوم یادول په حس راځي الله تعالی نوم پکې یادېږي او په دې وجه باندې مفسرین لیکلي دي چې جماعتونه او مدارس دي مصداقات دي یسبح له تسبیح بیان دی الله تعالی د پاره فيها بدا کورونو کې بالغدو والاصوال په سبا او بیګا کې سبا او بیګا کې دینه مراد پنځ وخت منځونه دي عربی کې چې سحر او مقام ذکر کیږي د مراد نه ټول وختونه چې هر وخت په دغه جماعتونو کې د الله تعالی نوم یادېږي نو په ټول وختونو کې د پنځ وخت منځونه د بیخي لازمی فرض عین دي رجال دس خلق لا تلهيهم تجارة ولا بيع کوم خلکو چې دغه هدایت حاصل کړي دغه علامات ذکر کیږي چې کوم خلکو د الله تعالی واقعي هدایت قبول کړي دی په دې کې هدایت زه مندل دي او الله تعالی ورته هدایت کړي دي هغه خلکو علامات داري مخکې خورزګینی باس چې جماعتونه مدارس دي اوس د خلکو علامات ذکر کیږي د څه قسم خلک دي د هدایت والا خلک څنګه نو ویلا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله دا د سړی دی دغه جماعتونو کې چې کوم خلکو ته هدایت ملایوي کوم خلک هدایت حاصلوي دا د سړی دی چې لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله په غفلت کې نه چې دوی لره تجارت او اخیستل او خرڅول د ذکر د الله تعالی د الله ذکر نه د نه غفله کی په تجارت او دنیوي روزګارونو سره مفسرین لیکلي د جزین کې رجالون ټکی راغی نارینه ذکر شو رجال جمع د رجل د سړی ته ویل کېږي رجال جمع شنو ډیرو سړو ته به ویل شي نو وایي چې په جماعتونو کې دغه هدایت والا د سړی دی چې په غفلت کې نه چې هغه لره تجارت د الله تعالی تجارت د ذکر د الله تعالی وایي دې کې یو خاص مضمون ته اشاره شو چې په جماعتونو کې منځونه کول جماعتونو ته راتلل او د دې نه هدایت حاصلول د نارینه او کار او زنانه او منځونه او داغي علم لري په جماعتونو کې نه دا مطلب شي کورونو ته منتقل شي نور ذکر ته منتقل شي په دې کې مسند احمد یو روایت د تایید هم کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زنانه او بهترین منځ هغه د چې کوم بدن نه تور تیار کوټه کې دنه کوټه کې هغه پسې په دویمه درجه کمزورې منځ دار چې برنډي تر اوسي او دریم نمبر کمزورې دار چې دالان ته منځ واسي د بډر کمزورې شي او اعلی مز کم یو شو چې کم دنه کوټه کې وشي نو دغه نه پته ولګېدل چې جماعتونه د زنانه او د پاره نه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه زمانہ کې چې کله هغه د مسجد نبی امام
نو باقاعده په زور باندې به زنانه واپس کولې د جماعتونو چې د نبی عليه السلام زمانه تیر شوله اوس د پیتنو دور دی لهدا د منځونه به کورونه کې وکړي ولا بيع او ناخستل او خرڅول عن ذکر الله د ذکر د الله تعالی دې باره کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما قول داده او دا قول د عمر رضی الله عنه نقل له چې د دې مراد د بازار والا خلک دي چې بازار کې کم خلک دي نو هغه د تاجران او دکانداران دي چې د الله تعالی د ذکر نه دغه تجارت غافل کوي نه چې کله اذان وشي بس دکانونه بند کی جماعتونه ته لاړ شي او دا قول د عبد الله د عمر رضی الله عنه هغه زوی سالم رضی الله عنه نقل کړی دی دې فرمایي چې عمر رضی الله عنه د مدینه په بازار کې روانو پدې کې اذان شروع شو او چې کله اذان شروع شو بس خلک پورې دکانونه بند کړل جماعتونو ته منډې کړې نو عمر رضی الله عنه په فرمایا چې لا تلهیهم تجارت ولا بيع عن ذکر الله نه مراد دا د بازار خلک ته مراد دی په ټیم باندې دکانونه بندي او منزل زی نو الله تعالی قرآن کی تایید وکړي چې لا تلهیهم تجارت ولا بيع عن ذکر الله دویم قول پکې دا هم دی چې مدینه منوره کې یو دوه کسان یو به دکانداری کوله او تجارت به یې کاو او دویم به انګری کوله توري به جوړولې جړې چاکوان به جوړول خو دوی صفت دا و چې کله د انګر مبارک تاریخونو ذکر کړی دي چې اوس باندې به سره کړی و بیخي اب سټکی باندې بیا واره سټکی به چت کړو خو چې د اذان اورنه الله اکبر به واره دغه وس باندې به د غزه پرې خاله سټکی به شاته واچو واپس به راکته نه او جماعت ته به منډي نو یو کسب کې دغه او دویم هغه راځي تجارت د پاره با دکان به کولاو کړي خو د څنګه به اذان مو پوري به دکان بند خبر او چا به خبره کوله باندې مایک به سکټ بند بش نو دا خو دوه کسان خو خپل ځمانه واقع چې هغه د لوی شان ولا خلک دي لیکن دا مضمون چې عام دی غون بازار خلک دې مصداق دي د دوه کسان په خپل باندې شامل شو نو کوم خلک چې د اذان نه بعد دکانونه کولاوي د منځ جمع پټیم کې هغه غفلت کې دي هغه غفلت کې شامل دي او کوم خلک خپل روزګار جاری ساتي لیکن چې کله اذان وشي دکانونه بند کی جماعت تلاړ شي د خلک د غفلت کې شمار غافلانو خلکو کې شمار نه دي د دې آیات د شان نزول نه د معلومیږي و اقام الصلاه د قیامول د منځنه و ایتاء الزکات د ورکول د زکات نه د دې نه تجارت غافل کول نشي يخافون يريق يوم ندسورزنا تتقلب فيه القلوب والابصار چې الټا وشي پاغه کې ډیر زرونه سترګې د قیامت هیبت ورسته مراد یعنی دغه دنیوي روزګار کوي لیکن د دې سره سم پرایز دي هم پاتې کې دي نشي پرایز کې پوری حاضرۍ او پرایز هم ادا کوي منځ کوي زکات ور کوي لیکن بیا هم په الله تعالی من ډاډه نه دي چې موږ بخي د الله نه ډیر یریږي قیامت د هیبت ورځ غا مصور سره دي نو دینه د ایمان اندازم لګي چې انسان ال مؤمن چې د به حمد الله تعالی د رحمت تم ساتي نو عبادت وکړي مای سکیږي بنا او هم به د الله تعالی د عذابونو نه یریږي ډاډه کیږي بنا ير او تم چې دوانه بچا کې یو شان موجود دی د ایمان کله چې معنی ير غالب شولا او تم ختم شو نو دغه چې کم دی نو د هم کوپر د انسان بیمانه کوي نه کو اعمال ته بزل نه کیږي او چې کله سړی دا ير ختم شو تم دومره زیات شي چې بس یریږي بیا نه نو دا هم د مرجئه او عقیده د جوړیږي او دا هم د بیمانه علامه ده مؤمن دې ته ویل کېږي چې د الله د رحمت تم بلري او د عذابونو نه بیریږي ګناهونو نه وسخ پرهیز کوي یره به ورسره پرایز او اهتمام کوي یره به ورسره او دې سره سم مر جنت ته به هم لري د مؤمنین ليجزيهم الله احسن ما عملوا او دې د پاره چې الله بدلا ورکړي دوی ته احسن ما عملوا هغه بدلا چې دوی کړی دي کم څه کړی دا هغه بدلا ول الله تعالی ورکړي ويزيدهم او زیاتواله وکړي دوی د پاره من فضل د فضل خپل یو د عمل بدله د عمل بدله هغه د کوم قران او حدیث او دغه وعده ذکر کړل چې دا شی به ملاويږي دغه جزاء او یو زیادت عمل چې د عمل نو د زیات شی ملاوي چې دغه د قران کې او حدیثو کې دغه وعده نه ترغیبات زې بزې موجودي عنوانات موجودي لیکن مستقل وعده موجوده نه غیر زیادت ویل کېږي چې دا بدلی نه بوته سیواسز ملاوي نو د خلکو ته بدخبل عملونو بدله هم ملاويږي د کومې چې وعده شوی ده او زیاتې شی ورته هم ملاويږي
هغه د الله تعالی په علم کې د څومره مقدار باندې نو الله ته پته ده. والله يرزق والله رزق ورکوي من یشاء چالم چې وغواړي بغیر حساب بې حسابات، یعنی د مقدار په لحاظ باندې ډېر زیات.